نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کرت تشریف فرماو یو زنانه راغله د حارث لور او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل الله رسول په خوب کې مې لیدلې او ډېر بد مې په خوب کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي وای ترى تا خوب وای تاسو په خوب کې څنګه لیدلې ما دا الله رسول داسې خوب دی کنه چې زه ډېر ځاګه راولې ما دا الله رسول دا خوب د ویل نه دی دا نه شم نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیر دې کومه ته الله رسول یې جما زړه مې راتی بدن مې راتی نشي خیر دې کوه تاسو څنګه په خوب کې لیدلې ما دا الله رسول ته ما په خوب کې ولیدلې چې و چورکې را سره د استاد بدن نه و حرکت کوي خوب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي د الله رسول استاد بدن نه و حرکت کوي په داسې حالت کې په خوب کې لیدلې یریګما دا ما څه کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا خوب په بد خوب نه دی دا ډېر خوسته خوب دی ذکر خوب تعبیر برچا ته نه وایي کدا چې وسړې ویني او عامي کستجی راوړل تباہ دا تاسو چل کړي اوس د خلکو نه وخت راکړي ته خو تباشه دی خدا دې خدا نو د خوب تعبیر دا د کومه سړی کار دی یو عالم دین چې کوي هغه سړی کار دا بل سر چاته نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دسته خوبونه تعبیر ته راځي پیغمبر سردار دو جهان سورته وي مخه باندې خوسته خوب دې لري تعبیر ته ما الله رب الجلال و جمال نور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د بچي ورته او داغي خدمت بتکي هغه حرکت کولې وها دا بدن دا بچي د بدن دم نه وها دا ټوکړه نو دا تا چې کوم خوب لیدلې چې زما د بدن نه وها راکته دا الله تعالی زما اولاد پیدا کړي حضرت حسین رضی الله تعالی دا به پیدا کیږي او دا تی چې راکته نو په دغه ټیم کې زما د خدمت تکي دایانه وتی تعبیر ولویشو سورج بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا شو د حضرت فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ په دغه ټیم کې خدمت چاوته د حارث لور اچھا چې خوب لیدل دنیا ته تشریف راوړ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د دین مخکې د حسین مخکې حضرت حسن پیدا شو رضی اللہ عنہ دا فاطمه رضی الله تعالی عنها بچو د علی رضی الله تعالی عنہ بچو د نبی رسول الله وصی او په نبی رسول الله څومره دران دومره بګرانو په نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله دا بچی پیدا شو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته د حارث نوري په سیمه راوړ نو چې کله راوړ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته په دې دوان یو وخت اذان او په بل کې ورته اقامت طریقې ما وکړه ته وکړه چې کله بچی راکې پیداش تلوري او زی نو په دې خی وخت ورته اذان پکا سرنګي چې اذان په دې جمعه کې کیږي د قشا اذان حي علی الصلاه حي علی الفلاح رسبت کې او په دې وخت کې ورته اقامت وایي هغه اقامت الصلاه او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام یې وایي کجورا راوړی کجورا راوړی شو نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل خلک کې هغه داسې وچولا نیج ولا او بیا دا غن لږ غونډه کوګاله راوغسته د حسین رضی الله تعالی عنہ په خله کې په تعلق شي هغه کلب دا یو خطر کړه سنت طریقه را چې بچي پیدا شي په یو دیندار سړي باندې په یو عالم سړي باندې په یو نیک سړي باندې دا په خله کې خون سي یا تجربه وغیرہ دا ورکه چې هغه وچا کوي او بیا د معصوم په خله کې دا سنت طریقه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عمل وکړ او دا غنه باندې دینو په خو د حسین وزدادوان معصومان الله راغتلو وزد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچیان کېدل او واړه بمړه کېدل او حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما الله تعالی عمر ورکو فلوب کړه وزد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینه ته ورته د ځوان سره څومره مینه کړی دا دوان سره څومره ان وسینه د ډیر زیات ګران ایو مشر ما ته خبره کوله
وین د دې بچی مثال د دې ونی دی او د دې نوسی مثال د دې ونی دا کوم میوه چې دا نوسی دا نوسی د ګرانی کوي په دې کا باندې په نیا باندې په لیکه باندې ډیر زیات ګرانی نبی علیه الصلاۃ والسلام په مانځه باندې ودرېدل په مانځه باندې او دوی برابر نبی علیہ السلام بس سجدی تلارو دا په بلا پاسه پر املا باندې ولدا سم لاستل وځ نبی علیہ السلام منه تبور تاسو موږ د دوی پاسه دی نبی علیہ السلام بس سجدا په نو د تول چې مکه زماده بچی دې ته آرام حاصل او موږ په چواله مرাজি او په مانځه ولاړو په مانځه کې د گزار کوو بس کېو درېشان دا کوم ماشومان چې د جمعه ترازی او مخ کی راځي او داسې ماشومان چې د جمعات په آداب باندې کوي په جمعات کې ګندګي نه کوي ګندګي کې نه کوي او داسې کله ځان برابر کوي لکه دا ماشومان چې موږ مخ ته ناشي او دا راشي او په مخ کې سب کې ناشي مشر لدا حق نشته چې دا راشي دا مخ کې سب نشاته کې بچي سب دا باندې نشاته ستا حق دې چې مخ کې سب لراشي په وخت باندې وراشي چې دا ماشوم کار دی ولې څنګه ندرم ته په سواله ویل درم ندرم ته بل ورځ دی وباسي چې دا د جمعه ترازی او نه راځي زړه خو ولې وټ د دې وجه د دې ماشومان سره مینه محبت پکار پیغمبر صلی الله علیه وسلم او تاسو مینه محبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل قاسم یا ابراهیم وفات شو ماشوم د نبی علیہ السلام د سترګو نو وخت روان یو بدو او تول بدو باندې چې دا الله رسول تم جاړي ته کومه ته تلقین راکې چې جاړي مو درجات مته وي صبر کوو هغه ورته ګور دا خو زړه دې جاړي مړه دسترګو نو وخت کیږي او د چا د زړه ټوټم وفات شي بچي وفات شي دسترګو نه وخت کې نه دا ور ظالم دی دا خو به اختیار وخت دې روان دي په دې باندې سنشتا خو د ناشکرۍ الفاظ بریوالو نشلول دا سه غلط الفاظ دخل نه استلدان دي پکار په دې باندې الله تعالی ناراضي کی خبر هم دا کولا حضرت حسین او حسن رضی الله تعالی عنهما دا دوه د نبی رسول الله والسلام د وګوره پاسه داسې پراته او نبی رسول الله ورته موږ کوو دې د مینه محبت وایي یو ځل نبی رسول الله پر منبر باندې شان تشریف فرمایي خپل حضور صحابه ته خپل خبرې کوي د دین تعلیمات ورته کوي پدې دوران کې حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما پر ور باندې راغله وته ماشومان دي نبی علیہ السلام په منبر باندې خپل تقریر پرې خو ورمټ دیګلا او نو سی پاغه ذکر راوړي ولا غاله ولا ورته ور روان شو د تراو نبی علیہ السلام کې صحابه حق حیران دي چې دا سوس نبی علیہ السلام خبره باندې مګ پرې خو د منبر نه خوشو خصوص ماشومان له خوا راغله نبی علیہ السلام سوې الله حق فرمایلی دي انما اموالکم واولادکم فتنه چې تاسو مالونه او تاسو اولاد دا ازمایښت دی امتحان دا وستو ګورا د دې د مینې محبت ځکه زیاته ویل د منبر نه کوم ورته بوته نبی علیه الصلاۃ والسلام موتا ته په دغه مینې محبت کې دغه درس راکړی دی چې ګورې زه څنګه د خپل بچیانو سره مینه محبت کوم څه مینه محبت تاسو مو کوي د خپل بچیانو سره رضا نه موجوده کوي رضا نه مشو کوي ها د ماشوم د تربيت د پاره هغه باندې نظر هغه باندې خیال ساتل پکار چې خپل ماشوم دی ستاد نظر دلاله وس په دلار روانو یو ساړی راته ودرې هغه ودرې چې ودرې نو مولوی صاحب ما ورسره مخ کې وې سوالې زوی میرا کور راوته په دې روډ باندې منډه وای چیرته تکتو یا غرانی سم بدلې چې چیرته سزا پور میرا او پته نه لګی چیرته دې روډ نه خالي پاتره به څه پټو کې منډه وجه سره معصومان تربیت خولی شي اور کوټوالي کې پتا نظر صحیح نه ساتره تفریح دې معاشره ته دی حواله کړی او معصوم چې پر اوس وخت دې معاشره ته حواله کو تباج د دې د مونږ او داس کې وساته د دې سکول د مدرسې خیال وساته دا چې د کور نه راوندي په دې باندې لږ ډېر نظر اچو چې زماره بچي چیرته دي تاسو دې کوو بچي ته چیرته دي ما خام په تیار کې راځي ما جوړه دې چیرته دي ولې نه وخت راځي
او چې دا ونه کوم په ماشوم دی سبا له بغیر چې بیا مرته اسلام کې څه کار ډیر بچی دي چې ګورې چې پلان ته اسلام کې څه کار پلار یو یار اوس مې پینډه راشي اوس غټ شوی بیا بدرلا لانجی کنجی ګور د دې وجه د بچیانو ښه تربیت وکړه حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما موجود د حسین رضی الله تعالی عنہ یوزل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات شو داغه نه بعد ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وقت شان پرې کې کرانه وو وای ما خپل جانان سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم لیدل چې د دین وسو سره د ډېر مینه محبت کوو وای زم ور سره داغه ده رضا لپاره داغه د مینه د محبت خاطر ور سره زم مینه محبت کوه د نبی رسول الله د بچیان د حسین او حسن رضی الله تعالی عنهما د خپل سینې څخه کلک نیولې وای د دې پیغمبر اسلام مینه محبت کړي نبی علیہ السلام سے فرمائی الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ حسن او حسین بدوان د جنت د نوجوانانو سرداران د جنت د نوجوانانو سرداران مسوکی حسن او حسین رضی اللہ یوزلو علی رضی اللہ عنہ د خپل بچے حسین دای لاس په نیولې نه لاس روان دي عمر فاروق رضی الله عنه په مخه کې وراغلو لا مخه لا وراغلو نو ورته وی بأبي شبيه برسول الله وما هو شبيه بعلي څورته وی د خپل پلار په سر باندې مې قسم چې دا حسین رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم سره مشابه دی دا هغه په شان دی وما هو شبيه بعلي علي ته نه دی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دته عجیب خبره دا وا حسین رضی الله تعالی عنہ د نامن لاندې په بدن کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مشابه هو به او حسن رضی الله تعالی عنہ د نامن پورته په بدن کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو شان یعنی چې چا وویل چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شکل ته وګورم چې دوه ته به وکتل تا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شکل صورت ما کی طرح